السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو مرګره دی په سیګما بوای په نوم باندې اکاونټ دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، زما ډیره بې غیرته بیماری ده. زه چې کله روټۍ وخورم نو ډایرکټ مې خېټه خرابه شي او او چې څه مې خوړلي وي نو بیرته خارج شي. علاج یې راته وښیه. داسې ده چې کله مونږ خوراک وکړو د هغې نه بعد کې مونږ ته د واشروم حاجت راځي یا مطلب د باتروم ضرورت راځي، دې ته مونږ په فوډ پوایزنینګ کې مونږ ته داسې کېدلی شي، فوډ انټولرنس کې هم کېدلی شي. پکې چې کله مونږ لیکټوز انټولرنس وي، یعنی مطلب ډیری پروډکټ مونږ کله استعمالو د هغې د وجې نه مونږ ته داسې کېدلی شي. بعضې خلکو ته د فرکټوز انټولرنس وي، د فروټو د وجې نه چې کوم نه هم داسې کېدلی شي. بعضې فروټ وي چې د هغې د وجې نه سنسیټیویټي وي، هغه تاسو ډایریا طرف ته بوځي یا ډایریا لیډ کوي مونږ ته. دریم په دې کې زموږ سره سپایسي یا فیټي فوډز دي. چې کوم خلک سپایسي خوراکونه یا فیټي فوډ اخلي د هغې د وجې نه هم داسې کېدلی شي. په آی بي ایس کې اریټیبل باول سنډروم کې هم داسې مونږ سره کېدلی شي، د هغې د وجې نه هم دا مونږ ته کېدلی شي. د انفیکشن د وجې نه هم مونږ ته کېدلی شي، که بیکټیریل انفیکشن وي، که وایرل انفیکشن وي، که پیراسیټیک انفیکشن وي، د هغې د وجې نه مونږ ته داسې کېدلی شي. د میل ابزارپشن ایشوز چاته وي، د هغې د وجې نه هم کېدلی شي. بعضې خلکو ته ګلوټین الرجي وي، د غنمو نه چې د غنمو نه کوم څیزونه جوړېږي یا د غنمو نه چې کوم پروډکټ تیارېږي هغه موږ استعمالو، د هغې د وجې نه هم موږ ته خېټه خرابېدل یا سیلیک ډیزیز چې کوم ورته ویلی شو هغه موږ ته کېدلی شي. د دې کنډیشن دپاره په دې سمټم باندې چې خوراک موږ وکړو ډایرکټ واشروم ته تلو حاجت موږ ته راځي، دوه دوايان درته د هومیوپاتیک ښه ډېره زیاته پیدا بدل درکړي. یو میډیسن دی الوس په 200 کې، د هغې نه 15 قطرې تاسو روزانه استعمالولی شي. دویم میډیسن دی پوډوپایلم په 200 کې، د هغې نه 15 قطرې روزانه استعمالولی شي. الوس په 200 کې کوشش کوئ چې ماښام استعمالوئ، او چې کوم پوډوفایلم دی نو دا په 200 کې 15 قطرې سهار استعمالوئ. انشاءالله دا تکلیف ورسره کافي ده پورې ښه شي. خو بهتره خبره دا ده چې په خپل علاقه کې ښه قابله ډاکټر وګورو، هومیوپاتیک چې پوهه ډاکټر وي، اخوا دې خو ډاکټر نه د هغه نه خپل علاج وکړه. انشاءالله ډېره زیاته پیدا به درکړي. دعاګانو کې ساتئ. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو مرګره دی په سیګما بوای په نوم باندې اکاونټ دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، زما ډیره بې غیرته بیماری ده. زه چې کله روټۍ وخورم نو ډایرکټ مې خېټه خرابه شي او چې څه مې خوړلي وي نو بیرته خارج شي. علاج یې راته وښیه. داسې ده چې کله مونږ خوراک وکړو د هغې نه بعد کې مونږ ته د واشروم حاجت راځي یا مطلب د باتروم ضرورت راځي، دې ته مونږ په فوډ پوایزنینګ کې مونږ ته داسې کېدلی شي، فوډ انټولرنس کې هم کېدلی شي. پکې چې کله مونږ لیکټوز انټولرنس وي، یعنی مطلب ډیری پروډکټ مونږ کله استعمالو د هغې د وجې نه مونږ ته داسې کېدلی شي. بعضې خلکو ته د فرکټوز انټولرنس وي، د فروټو د وجې نه چې کوم نه هم داسې کېدلی شي. بعضې فروټ وي چې د هغې د وجې نه سنسیټیویټي وي، هغه تاسو ډایریا طرف ته بوځي یا ډایریا لیډ کوي مونږ ته. دریم په دې کې زموږ سره سپایسي یا فیټي فوډز دي. چې کوم خلک سپایسي خوراکونه یا فیټي فوډ اخلي د هغې د وجې نه هم داسې کېدلی شي. په آی بي ایس کې اریټیبل باول سنډروم کې هم داسې مونږ سره کېدلی شي، د هغې د وجې نه هم دا مونږ ته کېدلی شي. د انفیکشن د وجې نه هم مونږ ته کېدلی شي، که بیکټیریل انفیکشن وي، که وایرل انفیکشن وي، که پیراسیټیک انفیکشن وي، د هغې د وجې نه هم مونږ ته داسې کېدلی شي.